حکومت چې د ماشومانو د پارامبي لپاره کم نوی قانون جوړ کړی چې زوړ پارامبي به دا وس نه چلیږي او تاسو به خپلو ماشومانو له نوی پارامبي چې دی دا به جوړوئ. نو ستاسو په کور کې به هم ماشومان دي، په نورو کورونو کې هم ماشومان دي. دا ویډیو چې دی دا راواخلئ، مخکې شیر کړئ چې هر یو کوروالو ته ورورسي، ځکه دا نوی قانون دی چې هغوی په خپل استعمال کړی، ځکه چې بیا به دغه زوړ پارامبي چې دی دا به نه چلیږي او تاسو به خپل ماشومان له نوی پارامبي چې دی دا به جوړوئ. نو د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو، نو په هغې کې ځینې کسان وایي چې موږ خو خپل ماشومان له اوس پارامبي جوړ کړی دی، دا پارامبي بوله اوس موږ دوباره جوړو. ځینې کسان وایي چې د دې په پیس کې اضافه راغلی ده. نو کومو کسانو چې دا تپوس کړی چې موږ خپلو ماشومان له اوس پارامبي جوړ کړی، نو که تاسو له اوس پارامبي جوړ کړی، نو تاسو به اوس دوباره چې دی خپلو ماشومان له پارامبي جوړوئ. که د 15 جنورۍ نه مخکې تاسو پارامبي جوړ کړی، نه هغه پارامبي چې دی هغه به تاسو چینج کوئ. د 15 جنورۍ نه وروسته چې دی تاسو به خپلو ماشومان له دوباره پارامبي چې دی دا به جوړوئ. هغه پارامبي بوله جوړوئ چې په کمې کې د هغه تصویر او ګوتې ولګي، او دا به د هغه ماشومان وي چې د کومو ماشومانو د 10 کالو نه عمر سیوی د 13 کالو ترمنځ وي، لکه د 10 نه والا 13 کالو په منځ کې. نو دغه ماشومان چې دی تاسو به دوباره پارامبي جوړوئ. د کومو ماشومان عمر چې د 10 کالو نه په ښکته دی، د هغه ماشومانو چې دی زوړ پارامبي چې دی دا به چلیږي. دغه شان د ځینې کسانو دا تپوس کو چې د دې په پیس کې سره اضافه راغلی، نو په پیس کې اضافه نه ده راغلی، هغه 50 روپۍ دي، په هفته کې 50 روپۍ دي چې په هفته پسې تاسو راوکاږئ نارمل، او چارجن کوئ نو 1500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته په یو ورځ کې میلاویږي. نو دغه قانون دی، بل لا که طریقه نه درځي. نو د دې طریقې په باره کې چې دا زمونږ ویډیو شته چې پارامبي څنګه جوړېږي او د هغې لپاره کوم څیزونو ته چې دی ضرورت راځي، د هغه زموږ په یوټیوب چینل کې پرته ده.